أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لا تقولوا على الله إلا الحق اور لا تغلو فی دینکم دے بیان خوشوے غلو فی الدین ستوئی دے یو خبر جو سمرہ وزن دے نو دا غی وزن زیاد کی او دا بلی خبر جو سمرہ وزن دے نو دا غی وزن را کم کی کم حیثیت چی پا شریعت کی او مسئلے تا یو خبر تا ملاو دے نو تا دا غی نا حیثیت چتے یا دا غی حیثیت را کمے نو دا دے غلو فی الدین حد نہ تجاوز کول دے سرہ دا دین اغا شکل رانی بدعات دے سرہ را پیدا کی گروہ بندے دے سرہ را پیدا کی ڈلباوے دے سرہ را پیدا کی اختلافات دے سرہ زیادی طرفگنے و دشمنے دے سرہ را پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ کم سیز لکم وزن ورکڑے دے نو تو یاد آگئی وزن کمے او یاد آگئی خبری وزن زیادے بس چی سمر وزن اللہ تعالیٰ ورکڑے ہم آگا وزن ورکڑے سمر وزن چی داگئی پر شریعت کی دے ہم آگا دیتا اعتدال نو شریعت دا مخ کی نا دا اعتدال دین دے تب کہ مزید اعتدال مرا پیدا کرو تب کہ بے اعتدالی جوڑا کی نکتا اعتدال نہ پیجن تو اتباع کوا ابتداء مکوا نمخ کی نبکے اللہ تعالیٰ اعتدال پیدا کرے دے اگر اعتدال با نظام کوئی کر نو دا فرق مراتب چی نپی جنی ہے او دا درجات و فرق چی نپی جنی دینا بیادا لبازی جوڑش ہمیشہ دا پارا دا پویولو دا پارا دا موچی وایو دا فرض دی او دا فرض عین دی او دا فرض علی الکفایہ دی بیا دی فقہا و اصطلاحات دی دا پاکی واجب دی دا پاکی سنت دی دا پاکی مستحب دی نو دا فرق دا سدا پارا دا دی فرق مطلب ہم دا دے چی ہر یو خبر پا خپل خپل زی کی زنی خبر دا سی دی چی باغی بانے کمپرومائز نکی مفاہمت پی نکی تب ویجہ دا دی فقہا و دا دی اصل و بنیاد دا کم جانا را نوہ بنیاد کو بیا دیر او دا خبر دا وہ پا قرآن و سنت کی پخپلا بدا کا فرق مراتب موجود دی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ تعالی شرک نہ بخی او دا شرک نہ کم چی چاہتا ارادے شی نو بخی نو شرک دیر لویا گناہ بیا پا دی کبائروں کے بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کی بعضی کبائروں تا موبقات ویلی دی اجتنبوا السبع الموبقات تباہ کن گناہونا تباہ کن نو آغا تباہ کن گناہونا دی چی سود دے و سحر دے و فرار من الزحف دے و قتل دے و دا اور بیا داغین بعد کبائر اور قرآن پخبلا ہوئی ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم او الذین یجتنبون الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې په دې
ګناہونو کې هم څه غټ ګناہونه او څه واړه ګناہونه او دې نه خو چا انکار نه دی لیکن چې هغه واړه ګناہونو نه ځان ساتي او غټو نه ځان نه ساتي ترتیب الټه کې فرایض پابندي نه کوي او مستحبات پابندي ته تکړه نزل خلق دا یو راي جوړ شي مستحبات په ډېر زیات خیال ساتي حالانکه مستحبات په وجه سو جهنم لنه شي که مستحبات دې پرې خو پرې وره وته دوزخ لنه شي دا خو دې زده کړی چې په ډوډۍ بسم الله وایا خدا دې نه دې زده کړی چې ډوډۍ چې حلال نه بسم الله په وایا چې آرام یو ته بسم الله ویل هوتا پس بل ګناو ولټه ځان خو خراب مردار رسول بسم الله وي یا بسم الله باندې مردار اعلانېږي حلال ډوډۍ ده بسم الله وایا او بسم الله دې نه ویل خیر دې خدای پاک باندې دې دوزخ نه دوزي او که حرام لري خورا نو بیا د عبادت نه قبلې کلوا من الطيبات واعملوا صالحا حلال خوري او نیک عمل کوي الله تعالی پیغمبرانو ته وي یا ایها الرسول نو پیغمبر خو چې شکمن شي هم نه خوري او مطلب دا امتیان پویول دي چې پیغمبر ته خبره وکړه خو ته واوره کنه ته ځان پوي کې دستا بس هغه نه کوي پیغمبر خو حرام نه خوري حرام نه شکمن نه خوري نو پیغمبرانو ته دا خبره زکه وکړه چې امت ته وایي قوم ته وایي چې تاسو د پیغمبرانو ډېر مرتبه لاندې ده او ډېر وروسته یې نو تاسو په څنګه د حرام له خوراک سره بس تاسو څنګه بیا عبادت قبلي نو دا ترتیب الټا کول دا غلطه خبره ده دا غلو فی الدین ده چې فرایض پرېدي او د مستحباتو خیال ساتي یا مستحبات درته دونه هم ښکاري چې د فرایض نه درته ډېر زیاته هم ښکاري او فرایض د سره اړه پروا دي نشته هم دې صورتحال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د غلو نه منع کړی ده نو دا یې مطلب دا دی چې ته په مستحباتو کې دونه ور ډوب شي چې بیا ډېر به فرایض در نه پاتې او تا ته باندې احساس نه نو لا تغلو فی دینکم دویمه خبره دام ذکر شوی او په دې تفصیل هم شوی چې لا تقولوا علی الله الا الحق الله تعالی ته دا خبره نسبت مکوي چې شو پورې تاسو ته پته نه چې دا خبره الله تعالی کړې او پیغمبر ته دا پورې د خبره نسبت مکوا شو پورې چې تاسو یقیني دا نه معلومه چې پیغمبر ویلي دغه دا په پیغمبر دروغ شنو په عام خلکو باندې دروغ ویل غټه ګناه ده نه په پیغمبر ویل ډېر لوی ګناه او په الله پاک باندې ویل خو بیا ډېر زیات لوی ګناه نو دې ته ګوره چې دا خبره واقعي الله او رسول کړی دا کنه اشه تا اوریدلی بیا په دې سیاق او سبب کې عیسایانو ته وایي چې انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله مسیح عیسی زوی د مریم خدای الله تعالی رسول دی او کلمته معنا دا نه چې د عیسی علیه السلام په خپل کلمه ده او کلمه متشکله شوی د عیسی علیه السلام دی جوړ شوی دا معنا نه ده د کلمته مطلب دا دی چې د الله تعالی په کلمه پیدا ده حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله خپل خبره کړې ده خستا هغه وی ليست الكلمه صارت عيسى د دې کلمې عیسی علیه السلام نه دی جوړ شوی ولكن بالكلمه صار عيسى د دې کلمې په وجه باندې پیدا شوی دی په کلمه پیدا دی دوه خبرو کې فرق دی کنه کلمه خو نه متشکله شوی کلمه الله وروح منه او د الله تعالی د طرفنا روح دی سورہ الجاسیہ کې الله تعالی د ټول دنیا کائنات ته ویل دي جميعا منه دا ټول ارشد الله تعالی د طرف نه دي دا من معنا د تبعیض نه دی دا د الله تعالی نه حصہ ده نعوذ بالله یا د الله تعالی د روح په څه حصے پکې ورواچول دا الله تعالی د روح څه حصے پکې نه واچول او مخلوق دی خدای الله تعالی د نسبت د روح څنګه وکړو نو دا د تعظیم د پاره د احترام د پاره بیت الله د الله کور نو څنګه زما کور او زبکه اوسېګم نو بیت الله کې الله تعالی نعوذ بالله اوسېږي څه
نه نه خو د تعظیم دپاره چې دا ډېر لوی کور دی د دې د الله تعالی سره څه نسبت دی د دې عزت کوه احترام یې کوه نو دا د تعظیم دپاره یا صالح علیه السلام قوم ته وایي چې هذه ناقة الله دا د الله تعالی اوښه ده دا ټول اوښه ده الله تعالی ولې معنا دا دی دا تعظیم دا به طور معجزه پیدا ده او دا صالح علیه السلام دپاره معجزه ده نو د دې خیال ساتئ دې ته بد مه وایئ دې له ګوتې مه وروړئ زیاتی ورسره مه کوئ فلا تمسوها بسوء نو ناقة الله بیت الله نو داسې روح الله تعظیما تعظیم دپاره دا نسبت فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة الله و رسول باندې ایمان راوړی او داسې مه وایه چې ثلاثه نو ثلاثه ویل منه دي قرآن صفا وی ولا تقولوا ثلاثه الکه ثلاثه به نه وایه تاسو درې چې درې خبرې ته درې ته ضرورت شي تاسو به درې وایه که نه به وایه وایه قرآن خو یې نه به وایه نو دی وایي چې تعویلونه به نه کې نو دا بغیر د تعویل نه به په دې آیات څنګه عمل کې یعنی ولا تقولوا الآلهة ثلاثة داسې مه وایه چې خدایان درې دي نور لفظ درې لفظ ویل ګناه نه ده حالانکه لفظ قرآن صفا دا وایي چې لا تقولوا ثلاثة به نه وایه مطلب په دې کې نه دی مطلب په دې کې دی چې سیاق و سباق ته به ګورئ عیسایانو به وایي چې دا اصول اقنوم هغوی به ورته اقانیم دا د خلکو ځان له اصطلاحات جوړ کړي غلام احمد قادیانی ځان له اصطلاح جوړ کړه وایي زه زویلي او بروزي پیغمبر یم دا دې پکې د کوم ځای نه راویسته زویلي او بروزي یو اصلي پیغمبر او یو زویلي او بروزي پیغمبر اندوانو پکې راویسته وایي دا د الله تعالی اوتار دي اوتار پیغمبرانو په ځای باندې یا د الله تعالی په مخلوق کې څه خلق هغوی له د خدای درجه ورکوي نور په لفظ کې خو په اصطلاح کې څه مناقشه ولا مشاحطه فی الاصطلاح اصطلاح خو ته جوړولی شي اصطلاح وایه اصطلاح کې څه بخل نشته خو ته خو د خدای پاک خدایي په خلکو تقسیمې نو دا هندوانو ولا اوتار نوم کېښودو دی ولا څه نوم کېښودو دی ورته وایي دا اقانیم دي اقانیم اقنوم اصول اقنوم اول او ثانی او ثالث یا اقنوم اول نو دا باپ بیٹا او روح القدس پلار زوی او روح القدس دا د دې اصطلاحات دي او یا پلار او زوی او روح القدس دا دواړه دا نعوذ بالله دا خدایان دي خو بیا وایي خدای ګوره یو دی و دا درې واړه خدایان دي خو ګوره خدای یو دی و دا درې واړه ازلی دي خو خدای یوازې ازلی دی بل څوک ازلی نشته دا درې واړه لا محدود دي خو صرف خدای لا محدود دی بل څوک لا محدود نه دي نو ته خو یو تر یو سره او دا بل ځل دی دا ګورګدنده ده ګورګدنده ده اوسه پورې چا حل نه کړه او شاګردان ته پوښتنه کې دا ته څه وایي خدای یو دی که درې دي و دریم دی او یو هم دی چې یو هم دی نو درې څنګه دی چې درې دي نو یو څنګه دی وایي دې باندې ته نه پوهېږې ته پرې پوهېږې وایي زه پرې نه پوهېږم نو چې ته پرې نه پوهېږې نو ویې ولې انما الله اله واحد ولا تقولوا ثلاثه دا مطلب انتهوا خيرا لكم د دین من شي دا بدل خشي انما الله اله واحد بشک الله تعالی هم دغه یو خدای دی سبحانه ان يكون له ولد پاک دی او ډیر بالا او برتر دی د دې خبره نه چې شي د پاره اولاد نه اولاد شته او نه پردې اولاد د ځان د پاره نیولې دواړه خبره غلطه دا چې څوک وایي چې خپل اولاد دي نو دا غلط وایي او دا چې وایي چې پردې اولاد د ځان د پاره اولاد کړي دا هم درو ځکه چې له ما فی السماوات و ما فی الارض وکفى بالله وکیلا رستو راځي بیا د آیت نمبر 175 لا یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا
اے خلقو قد جاءکم برهان من ربکم بشک راغی تاسو ته دلیل تاسو د رب د طرفنا دا د مو سره په پښتو کې نور څه الفاظ شته نه نو که حجت لفظ راځي نو موږ ترجمه کوو موږ دلیل که برهان راځي نو موږ ترجمه کوو دلیل که سلطان راځي نو موږ ترجمه کوو دلیل او که دلیل راځي موږ ترجمه کوو دلیل نو زره خدا دا پښتو اردو زموږ د جبه خلند تنګي د عربي جبه خډيره وسیده نو په عربي جبه کې د دې الفاظ ډېر غټ فرق قران دا دوه الفاظ استعمالي بلکې درې الفاظ یو ته آیت وای نو آیت قران ډېر زیات استعمالي یو ته حجت وای حجتهم داحظه حجت لفظ استعمال کړی دی یو ته برهان وای هاتو برهانکم جاءکم برهان من ربکم دا آیت برهان حجت دا د قران اصطلاحات دلیل لفظ دی دا د قران او د سنت اصطلاح نه ده څه غلط هم نه ده خو بهرحال دلیل مبارک هو د خلکو بیا مختلف آرا دي او مختلف قسم تعریفونه خلکو کړی دي ورنه اصل کې دلیل خو مطلب راهنمایي ته وایي دل يدل د عربو کې کبنی دا دل البرکه نو دا زمون پښتانه وایي دا دل یاد وګوره دل په لیکل لري صفال پاکه پلو باندې دل په نه دل نه ده دل يدل دال دلالت کوونکې راهنمایي کوونکې لار ښودونکې دا څنګه چې په هغه باندې سړی ته لار معلومي نو دا دلالت نو دا شو الفاظ د کول غواړي برهان د عربی ژبه کې یو لفظ دی برهرها ناشنا غوندې لفظ برهره معنا خيستا او سره سپینه ماشومه هغه ماشومه چې ماشومه وي او هغه د رنګ نه سره سپینه نو دې معنا دا چې هغه د نورو ماشومانو کې داسې ځلیږي خيستا وي ګلا په خپل پر ډال نو برهان هغه دلیل ته وایي دا دلیل واله ښکارای نو گویا کې موږ بل برهان معنا کوو بیان الحجت یا ظهور یا اظهار د حجت څه ته وایي حجت دې ته وایي چې بل باندې په سړی غالب شي د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام مناظره شوه آدم علیہ السلام اور موسی علیہ السلام مناظره شو عالم بالا کی موسی علیہ السلام ورته چې بابا الله تعالی ته د ملائکه مسجود وګرځولې او ته په خپل لاسو پیدا کی او سائل ملائکه درته په سجده پرېستل او ته الله تعالی چې دا دانا د غنم مخران او تا وخړ او دا غي په وجه دې موږ راويستو بابا سره مناظره کوو نو آدم علیہ السلام ورته وی دا ته ما په هغه خبره ملامت کړې زمانه پیدایش نه مخکې الله تعالی لیکلی و نو فحج آدم موسی نو آدم علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه مناظره وګټله بحث ته وګټه زمونږ د خلکو په کتابونو کې عجیب قصې لیکلي دي وي د موسی علیہ السلام په ليله الاسراء کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو والله اعلم دا به کوم ځای غالبا خلق د حاشیو ماشو کې چې توي نو چې په قصو نشو کې لیکل دا څه معتمده خبره هم ته نه ښکاري نو الله تعالی چې نبی له سلام معراج ته لګل او کنه ملائکه سره او پیغمبرانو سره ملاقات شو نو وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د موسی علیه السلام کله ملاقات شو نو موسی علیه السلام ورته وی چې دا تا چې ویلي چې علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زمانه امت د علماء داسې مثال لکه د بنی اسرائیل د پیغمبرانو نو په خپل د بنی اسرائیل پیغمبر د موسی علیه السلام نو دا څنګه ستاره امتیان چې دینو دا علماء دا د من په شان دي نو غټه مسله ده استا په امت کې دا نبی رسول الله نشته په کې دا څه وستا په امت کې دا څه څوک دی چې دا زمون په شان ما سره لګي خبرې نو وی نبی له صلوات والسلام ورته چې دا
امام غزالی رحمه الله امام غزالی رحمه نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته امام غزالی رحمت الله علیه را مخامخ شو دا د خلکو دا قرآن او حدیث ولې نه بیانې دا قصې کې ها او قرآن ختم شو قرآن هغه ټول دلایل دې ختم کړو حدیث دې ټول ختم کړو چې په خوبونو پسې ورپسې شوې او په بې ځایه خبرو پسې وایي چې موسی علیه السلام وایي چې ښه ته د بني اسرائیلو د پیغمبر وایي چې بس خبره څه وایه چې څه وایه نو موسی علیه السلام تپوس څه مسلې تپوس ته نو هغه موسی علیه السلام دا امام غزالی رحمه الله د یوې مسلې په ځای باندې د یو جواب په ځای باندې بشمیره جوابونه ولول څه مسله چې هغه وه د یوې مسلې جواب یو پکارو نو هغه ډېر ښه جوابونه ورکړو نو موسی علیه السلام ته وویل چې ته عجیبه سړی سوال مې درنه یو کړی دی نو جواب یو پکار دی او تا په جواب کې ما ته اوږده کیسه وکړه مطلب یې دا دی چې ته فصیح و بلیغ نه بلاغت نه دی خبرې د بلاغت نه چې خبرې لاندې شي خو التحق باصوات الحیوانات او بیا داسې بېکاره هم دی نو وی موسی امام غزالی رحمت الله علیه ورته وایي چې تا چې خدای پاک چې تا ته وایي چې ما تلک بیمینک یا موسی په دې ښی لاس کې رسید نو تا به ویلی چې عصوایه نو تا خو پسې وروسته اوږده کیسه شو هي عصوایا اتوکأ علیها واهش بها على غنمی ولی فیها معارب اخرى وی موسی علیه السلام بیا نبی علیه السلام دې زمانه مستاخله دې ته به کومه جد تاسو په خبر خو دې خلکو له خدا خبره خوند ورکوي دا ټول را بیدار چې خیر ته مزیدارې خبرې چې د مطلب خبر ورته جوړه خبره کوي نو بیا او چا له خوب ورځي او چا ډډې لګولي او چا څنګه نو حجت فحج آدم موسی حجت دې ته وایي چې ته داسې دلیل وایي چې ته په خپل خصم او په مد مقابل باندې غالب شي نو برهان دې ته وایي چې بیان د حجت او حجت هغه دلیل ته وایي چې د هغې په وجه سړی غالب کیږي په دې حیثیت او دلیل ورته په دې وجه وایي چې سړي ته لار ښیي د یو خبرې نه بلې خبرې ته لکه تا چې د منطق او د فلسفې په ژبه کې دلیل زده کړی دی عام طور باندې خلک خو د دې دلیل دا ترجمه کوي چې ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر چې په هغې د علم راشي نو د هغې په وجه باندې بل یلزمو دا چې تاسو ته ما دغه کاز او افیکټ خبره کړې وه د نفس هغه دویمې ورځې د اولې ورځې هغه درس یاد ساتئ که چا دغه اولې ورځې درس اورېدلی نو تا ته ما وایي چې دا کاز او افیکټ په دې وجه دا خبره غلطه ده چې د هر یوې مقدمې نه لازمه نه ده چې دلیل دې خامخا را پیدا شي دا ضروري نه چې خامخا مقدمه دې درسته دلیل به خامخا را پیدا کړي او نتیجه به خامخا ورکړي الله غواړي نتیجه به ورکړي خو الله پاک نه غواړي نه به ورکړي او دې باندې پوره تفصیل په هغه ځای کې شوی او هغه ځای نه یاد ساتي فقهاو او اصول فقه والے چې د دلیل معنا کړی نو هغه دا معنا نه ده کړی هغه وایي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب جزئي دا د فقه په اصطلاح کې د اصول فقه په اصطلاح کې د دلیل معنا ده چې ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه دلیل هغه شی ته وایي چې ته پکې درست فکر او غور وکړې نو د هغې په نتیجه کې دا خبره ممکنه ده چې ته درست غور او فکر وکړې نو یو جزیه او یو نتیجې ته به ته ورسېږي هغه جزیه او هغه نتیجې ته رسېدل او هغه مطلوبې خبري ته یا هغه مطلوبې جزي ته رسېدل دا د هغې درست فکر او غور په نتیجه کې ممکن وي دې ته دلیل وایي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب جزئي یا خبري نو دا حقیقت کې دا دلیل معنا لده لیکن چونکه دلیل دا لفظ عام طور باندې منطقیان او فلسفیان ډېر زیات استعمالوي او چې د عام کس نه تپوس کې هغه ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ته وایي نو د دې وجه نه قرآن د خپلو آیاتو ته قرآن دا لفظ نه استعمال کړی دا د مخکې نه د منطقیانو او د فلسفیانو اصطلاح وه قرآن د خپل دلایلو ته آیات وایي آیات
دا ګوره په قرآن مجید کې د آیاتونو د جملو ته آیت ویل دي قرآن دا هیڅ شی د بل چا نه دی اخیستی قرآن داسې کتاب دی چې بل چا نه اخذ نه کوي کوم خلک چې وایي چې قرآن د تیرو کتابونو نه زده کړه کړې ټول دروغ وایي د هغې اصل کې د قرآن هغه حقانیت منلو ته تیار نه دي نو لګیا دي کله په یو ځای کې او کله په بل ځای کې هغه ځای نه زده کړه او دې ځای نه زده کړه او د دې داسې مثال دی لکه یو سړی وایي چې په دې ملغلره کې چې دا کوم چمک دی او دا کوم ښایست پکې دی نو دا یې د سکرو نه زده کړی دی نو سکرو کې په خپله ښایست نه نو ملغلرې له بیا څه چمک ورکړی دا خو دې اصل کې د اسلام د حقانیت منل غواړي نه ځکه دا خبرې کوي ورنه حقیقت کې قرآن د بل چا نه زده کړه نه ده کړې قرآن نورو خلکو ته زده کړه کوي د قرآن مجید خپل مستقل انداز دی په عام کتابونه چې خلک ګولېږي نو په هغې کې باب بس پوره چې کتابونه لیکي نو دا پکې اول باب دی او دا پکې فصل دی قرآن بابونه او فصلونه نه وي قرآن سورتونه وي موږ د خپلو خبرو لپاره جملې وایو قرآن جمله نه وي قرآن آیت وي دا آیت او د آیت معنا دا هم ده چې هر آیت په خپل ځای باندې یو دلیل دی یو نشانی ده د آیت ترجمه به موږ نشاني وو نښه ده خو نښه به ده نښې کله خلک د نښو نه غلط مطلب لي او کله د ټیک مطلب لي کله پوهېږي نو صحیح مطلب ته وایي او کله په نښو کې صحیح سوچ ونه کړي نو ګډې وډې وایي نو دا نشانه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی برهان یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغمبري او دا پیغمبرانه حیثیت دا په خپل د اسلام د رښتینولۍ یو غټ ثبوت دی او بیا د سیرت دا ټول واقعات چې راوالي نو دا بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت ثبوت یو خبره خو نه ده اخلاق ګوري نو الله تعالی ورته وایي انک لعلی خلق عظیم او سړی چې سوچ کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق به غټ څنګه مطلب نو دا آیت په خپله په دې دلیل دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق اوچت دي اوچت اخلاق څه مطلب یعنی په دنیا کې چې خلک د اخلاقو د لویوالي کومه معیار مقرر کړي چې د اخلاق لوی اخلاق څه ته وایي د انسانانو یو معیار مقرر کړي یو هغه معیار دی او یو دا چې الله تعالی د هغې دپاره یو معیار مقرر کړی نو دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وایي چې ستا اخلاق لوی دي نو دا لویوالی هغه نه دی چې انسانانو کوم معیار مقرر کړی دا لویوالی هغه دی چې الله تعالی کوم معیار مقرر کړی اوس تاسو ګورئ چې د انسانانو په نسبت باندې د لویوالي یو معیاري او د ټولې دنیا انسانان خو لا به پرېږدو خو صرف د پاکستان او د پاکستان هغه به هم پرېږدو د خپلې صوبې او د صوبې دا هم پرېږده خو صرف د خپلې ضلعې نو چې د یو ضلعې خلک یا د یو ښار خلک ټول یک زبان ووایي چې یاره جي دا فلانکې سړی دا ډېر لوی سړی دی نو هغه سړی خو بیا په جامو کې نه ځایږي او په جامو کې نه ځایږي هغه دا خبر ازمول هغه دپاره ډېر ګران دي د هغه په ناسته پاسته کې د هغه په رویه کې د هغه په گفتار کې د هغه په رفتار کې فرق راځي هغه سره چې بیا څوک خبره کوي نو هغه ورته اولنۍ خبره دا کوي ته ما پېژنې ټول خلکو به ما ګواهي کړی ته لوی سړی تا ته وګوره ته زما سره د خبرو هغه داسې وایي دا خو چې انسانان ورته لوی وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی لوی اخلاق والا وایي انک لعلی خلق عظیم خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جام د ظرف دومره لوی و چې هغې نه اوبه توی نه شوې د هغې په وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رویه کې څه فرق رانغی په تواضع یې زیاته شوه تکبر پکې پیدا نه شو لویي پکې را پیدا نه شو غرور پکې را پیدا نه شو چاته په دې وجه سپک ونه کتل چې زه تاسو ما څه پېژن لوی سړی یو رویه یو انداز یو ذره څوک دا خبره نشي ثابتولی چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې انک لعلی خلق عظیم نو د هغې په وجه باندې نبي علیه الصلوۃ والسلام خلکو ته سینه اوچته کړه چې وګورئ ما ته زه څومره لوی یم چې خدای پاک زما د لویۍ خبره دا یې ونه ویله دې معنا دا ده چې د نبي علیه الصلوۃ والسلام ظرف ډېر لوی و ظرف ډېر وسیع دومره وسیع او چې دا خبره د چا د ازمولو نه و دا د انسان د ازمولو خبره نه ده دا نشي ازمولی چې دا لکه هغه ډېره خوشحالي چې سړي ته میلاده دین هغه خوشحالي بله کومه یوه ورسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوشحالي هضم کړه دا خوشحالي هضم نو داسې معمولي خبره خو نه ده
ورپسې به د دې نه یو بل لفظ هم درته ویم چې کله الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې مونږ ته وایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله تعالی او ملائک په نبی علیہ السلام درود وایي. یو ځل په پیښور یونیورسيټي کې یو صاحب به اوري نو هلته د مام درس بل یو سړی او د هغه درس الله دې خلري نو دونه ساده دی چې هغه په درود باندې درس ورکاو. نوم خو نه علم دلته په خبره دی پویوم چې دا غلطي ته ونه نو په درود باندې درس کوو نو وایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی دا لفظ وي نو بیا وایي یو ځل نه دوه درې ځلې وایي دا درود داسې عبادت دی چې په دې کې الله تعالی هم زموږ سره شریک دی یعنی موږ هم دا عبادت کوو الله تعالی هم کوي. ما خدای دې ته پوي کې دا کلمه خلاص الله تعالی عبادت کوي. الله تعالی چې درود وایي نو دا عبادت کوي. عبادت خو موږ کوو چې بنديان الله تعالی خو معبود دی د الله تعالی عبادت کیږي. الله تعالی د چا عبادت نه کوي عبادت خو د بندګانو کار او دی اوس او چې وته وګورئ نو کې دې چې و دلته راشم تاسو ما پرې دی او هغه په بځایګه به جدا دنه خده لکه خلق دې ته ګور ظاهر ته ګور ها نو دا چل ول خلق او علم دای او خلق راغواړي او خلق ته قران زده کوي او دین ته زده کوي او دا نو چې طالب خپل نه دا نه درځي چې خدای عبادت کوي که خدای خلق عبادت کوي ته به دې نه کوي نو تعالی دا نه په کار چې ته د خلکو مخې ودرېږي او خلکو ته بیان ته ځان لکې نه چا نه زده کړه ستا کار دا نه دی ته بل چا ته وښیې ستا کار دا دی چې چا نه زده کړه او که څوک بېلارې کېږي نو پته یې چې ګناه نشته ته په خپله بېلارې ته ځان په لار د نورو خلکو غم پرېږده و یاره خلک بېلاره شو نو ته خو په خپله بېلاره تا ته که ته مخکې شوې ته به یې لته کندې ته بوځې ته خو د لار نشي ښودلی لار ښودل خو دا دی تا له مخکې لار معلومه وی دا یو داسې عبادت دی چې خدای په خپله کوي او مونږ هم کوو وی دا یو عبادت داسې دی چې صرف خدای پکې زموږ سره شریک دی توبه وباسه نو دی خبره نه توبه ونه باسه نو بهرحال الله تعالی عبادت نه کوي د چا الله تعالی رحمتونه را لیږي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله تعالی په پیغمبر باندې صلات را لیږي. صلات یو خاص قسم دی د رحمت مؤمنان باندې الله تعالی را لیږي هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. دا مؤمنانو سره د الله تعالی دا بل خبره ده چې په عام مؤمنانو الله تعالی کوم صلات را لیږي نو هغه د هغه صلات نه ډېر لاندې دی چې کوم په پیغمبر را لیږي. پیغمبر باندې کوم صلات را لیږي خو الفاظ یو دي مطلب دا چې خصوصي مهرباني الله تعالی د مؤمنانو سره کوي دا غیره پس ډیره زیاته خصوصي مهرباني الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره او ملائک نو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. مؤمنان تاسو په پیغمبر باندې درود وایي. دا درود لفظ ولر معنا خمزدار معنا چا جوړ کړي ار چا جوړ کړي دا غالبا د فارسی لفظ دی ځنې دې شي کنه اوس راځي دې شي نور امرانه دې شه دلته کې دې کې دلته نو چې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مؤمنانو ته ویل یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. مؤمنانو تاسو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې صلوات راولې. صحابه کرام رااله وی چې د خدای پیغمبر الله تعالی هم ته دا وی چې صلوات او سلام را لېږي نو سلام هم موږ پیژنو چې موږ راشو یا السلام علیکم. صحابه کرام براله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماو السلام علیکم به خدا خبره چې دا صلات نو صلات هم موږ نه پیژنو څنګه صلات الله تعالی دا حکم موږ ته وکړو دې باندې عمل څنګه نو ګوره دې وخت کې اوس د نبی علیہ السلام هغه لویه ته ګوره دا برهانون تفسیر د تبین
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل برهان دی دومره عظیم دی چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خوی یو خبره دا په خپل رڼا نور دی دا چې په ډاګه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغمبري او دا اسلام دا رښتینواله صحابه کرامو په دې باندې سوال چې وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې ویلې نو خبره د وینا دا چې دراصل تاسو خو ما نه پیژنې چې زما د شان مطابق په ما درود راولېږي تاسو خو ما پیژنې نه زما مقام او مرتبه نه پیژنې چې زما د شان مطابق په ما درود راولېږي لہذا تاسو د الله تعالی نه دعا وغواړئ چې یا الله پاک موږ نه پوهیږو زموږ لمن خو خالده خو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان پیژنې نو کوم پر راولېږو نو موږ بسره راولېږو خالی لمن کې بسې نو الله تعالی موږ ته درخواست کوي چې ته د پیغمبر د شان مطابق په درود راولېږه زموږ د دعا په نتیجه کې نو دا به زموږ د طرف نه حکم پوره شي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عظمت حق به مدا شي نو ځکه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل دا خبره او تفصیلی و نکړه دا د کولو خبر دی او ته و نکړه ولی ځکه چې په دې کې خپل لویرات لوی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلکو ته وی چې قولوا اللهم صل علی محمد بندا سی وایي کنه چې اللهم صل علی محمد الله تعالی ته محمد صلی الله علیه وسلم درود راولېږي چې کومه خبره چې دا غینه دا ثابت ده چې دا خلق به وي یا په خپل ذهن کې به دا خبره راځي نو هغه خبره اډو نه کړه بس خبره چې څوک پوهه هغه به پوه شو چې څوک نه پوهه دا به اوسه پوره نه دی پوهه خو چې څوک پوهه دا هغه به پوه شو چې ګوره دا کولو خبره کومه وا او هغه نبی له صلوات والسلام واضح ولې نه کړ په ډاګه ولې ونه وی هغه خبره خدا وا سړی سوال کوي تا نه چې ته الله تعالی ته وی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه اے مؤمنانو په پیغمبر درود وایي او موږ وایو اللهم صل یا الله ته به درود راولې خلق سوال کوي و یاره دا درود په څوک را لګي الله تعالی ته وی تی پر راولې او ته الله تعالی ته وی الله تعالی ته پر راولې څوک به پر راولې نو جواب دا دی چې اصل خبره دا ده ته په نه پوهیږي جواب دا دی چې حکم خو الله تعالی وکړو چې په صحابه او مسلمانانو د دې پیغمبر په وجه پتا سمانه څومره احسانات شو د دې پیغمبر په وجه تاسو انسانان شوي انسانیت مو پیژندو ځان مو پیژندو خدای مو پیژندو په دې کائنات کې خپل حیثیت پیژندو د دې پیغمبر په وجه باندې د دنیا او آخرت د دواړو عزت ته ملاو شو په دنیا کې نوم د اوسه پورې یادېږي دا خلکو په عزت نوم د صحابه کرامو نمونه اوسم چالو څوک به ادب نشي کولای رنگ او نسل او جبه او ارس په کې بلال رضی الله تعالی عنہ د حبشو باشنده ده درنګ تک تور دی خو بلال خلق خپل نوم لګ دی او په خوند دی وته بلال وسم خلق بناتونو کې یادې نو دا دومره لوی مقام چې تاسو ته ملاو شو دا د پیغمبر د وجه نه ملاو شو نو د دې پیغمبرم خیال ساته د دې پیغمبر د عظمت او د لوی او د عزتم خیال ساته نو هغه عزت خدای له تاسو لمنه خو خالدي نبی علیہ السلام دا فرمایل چې بد تاسو کو نشي ساته تاسو ما د احسانات جوابات ما نه شي راکولای د نبی علیہ السلام د احسانات جواب څوک نشي کولای ای بدله څوک نشي کولای نو بدله دا چې بد الله تعالی نه بار بار د دې وجه نه نبی علیہ السلام صحابي ته وایي چې وایي چې سونه درود وای ما نور ذکرونه سونه کوم نو نبی علیہ السلام وایي چې بس ټول مرم دا درود وایا بد نور مسالې به حل کی ټول مر درود وای درود ډېر وای نو دا برهان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دی برهان دا الله تعالی د توحید او د خپل پیغمبر په خپل ډېر لوی نه خدا دا چې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث چې راغلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په خپل ثبوت دی دا خبره بل څوک نشي کولای دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم کړی هر یو حدیث څنګه د قران په یو آیت دنه آیت دی د الله تعالی د توحید نه خدا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث چې دنه ګوري نو دا غي الفاظ ته ګوري دا غي معنی ته ګوري دا غي مفهوم او مطلب ته ګوري پای کې دنه چې کوم خبرې دی هغه ته ګوري دې ته د چا ذهن رسي د چا ذهن دې ته رسي او یو ساده مثال ورته وي منور خو حدیث په زرګونو لکو
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کور نه سړی بار ته وځي نو څه دی وایي بسم الله توکلت علی الله د الله تعالی په نوم وځم او الله ته مې ځان سپارلی دی توکلت علی الله کور کې خداننا په کلی کې بار خواوشا دلته خو د سړي ډله ټپله خواوشا صحیح نو زه دا بیان خو نه د بار ته چې وځم نو کېدای شي لرې سړی سفر کې وګرځه نو توکلت علی الله الله تعالی ما خو ځان تا ته وسپاره توکل مطلب څه دی چې الله سره سدي په هغې زیات اعتماد وکړي او تا سره چې سدي په هغې کم اعتماد وکړي نو خیر دی که جب کې شته خو اعتماد مې په دې نشته خیر دی که خلک مې پیژني او یا دا ګاډی هم را سره دی او پلانکیشن دی او ټکټ مې مغوس نه 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 توکلت علی الله بس ځان الله پاک ته سپارم بیا ورپسې څه وایي اللهم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل یا الله پاک مال د دینه پناه راکړه ستا په پناه کې ځان ورکوم ان اضل چې زه خطا شم لار رانه خطا شي زم یو خوا او لاړ شم بل خوا زم یو خوا او لاړ شم بل خوا پخوا به د سادهګان خلک وو نو یو ګاډی به یو طرف ته روان و دی به بل طرف ته روان و په غلط ګاډي کې به کېناسته باندې به ګورې مزل به وکړو نو بیا به پته ولګېده دا ګاډی چېرته ځي لکه دا خو ته ودرېږه زه خو پلانکي ځای ته ځم تکلیف دی نو اللهم انی اعوذ بک من ان اضل الله تعالی د دې خبرې نه ستا پناه کې ځان ورکوم چې زه چېرته خطا شم ګمراه شم په بله لار په بده روان شم په بله لار روان شم او اضل یا بل څوک مې خطا کړي بل څوک مې خطا کړي زه په خپله په سمه لاره ځم خو بل راته وایي نه په دې ځه کله کله سړي د لار نه معلومه ده هغه بل نه دا امام کله کله قرات صحیح وي او بل سړی ولا فتح ورکړي په بله روان هرنګه ټیک روان نو او اضل او اذل او اذل یا ځان په خپله ذلیل زه داسې کار وکړم چې زه پکې ذلیله شم او یا بل څوک څه داسې معامله ده ما سره یا بل څه داسې څه خبره یا داسې څه چې هغه زه ذلیله شم د هغې په وجه ذلیله کړی شم زه خو ځان نه ذلیله کوم خو د چا سره داسې د چا سره ونښتم چې د هغه سره په نښتو باندې زه ذلیله شم نو دا ورپسې بیا وایي او ازلم او اظلم یا زه په چا زیاتې وکړم یا په ما زیاتې وشي اړو زه په لاره روان یم خو زما د لاسه څوک خوږ شي چاته کنزل وکړم دا اکثر دا ډریوران چې ډرایوینګ کوي که نه نو زمونږ یو ملګری دی هغه ته مونږ په مخه وایو چې تا هغه سره ډرایوینګ کوي که نه ښه پوهه سړی دی نو بس مونږ یو بل څه نه هغه هم پوه شي نو چې هیله څوک خطا کړي دی وایي بیخ دی وځه چې وځه بیړه دې چپه شه نو دا مه وایه که نه دا خو په دې لاره ته روان یې نور خلک هم روان دي نو ته ولې چا سره زیاتې کوې ولې چا ته بد ګورې او اظلم یا به ما سره څوک زیاتې زه چا سره زیاتې نه کوم ما سره به څوک زیاتې هسې به راته څوک به راته اوبه خړې کړي او جګړه به راسره وکړي او اجهل او یجهل علی یا به زه د چا سره ضد شروع کړم لکه دا ډریوران د یو بل سره ضد کوي ډرایوینګ به کوي بل به تاسو داسې وګوري ته ما ته ولې وکړه هغه دا اشاره یې ما ته ولې دا ما ته وایي چې که زور در پکې نو راځه لکه تا ته نه خپل کار به کوي زه ویې کړو او اجهله نو چې په لاره ځې نو د دې وجې نه او یجهل علی یا زه خو چا سره ضد نه کوم خو یو سړی مې مجبوره کړي دیوال سره مې جنګوي چې خامخا را سره ضد شروع کړي په ما باندې خامخا ضد ګوره دا هغه خبرې دي تاسو ګورئ د سفر په حالت کې چې د دې ټولې دنیا د انسانانو دا مازغه یو سړي له ورکړي نو هغه به داسې خبره ونه کړي لکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړی چې د دې ټولو خبرونو الله تعالی ما بچ کړي ځکه چې زه ستا د نبی علیه الصلاة والسلام نو دې نبی علیه السلام باندې به څوک درود نه وایي دې نبی علیه السلام به څوک احترام نه کوي دا برهان نه دی دا په خپله د خپل ځان دلیل نه دی نو دا بیا تاسو بیا د سیرت کتابونه ګورئ خو په غور یې ګورئ داسې نه چې صرف د قصې پته وه دا د یو حدیث کې په یو واقعه کې غور کوه سوچ پکې کوه داسې نه چې د پیسو د ګټلو سوچ کوي او په دې کې سوچ نه کوي په دې کې غور کوه نو هغه زړه ته به د رڼا نور زیاتېږي بیا دې کې نور څه چل کېږي او د زړه هغه رڼا زیاتېږي هغه اطمینان زیاتېږي په د اسلام باندې د سړي تسلي زیاتېږي او د زړه مینه د اسلام سره زیاتېږي بیا د الله تعالی هم سړی خوښ شي بیا نو دا خبر ذهن کې کېنه یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم
اے انسانانو یقینا راغه تاسو ته دلیل تاسو در رب طرفنا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم. امام ابو حیان اندلسی لیکلی دی چې الجمهور على ان البرهان هو محمد صلی الله علیه وسلم. اکثریت علماء دا وی چې دلته د برهان نه مراد څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازلن کو تاسو ته یو نور ښکارا کوونکې یو هغه نور دی چې په خپل باندې رڼا دی، یو داسې نور دی مبینا چې هغه نور هر څه ښکارا کوي، رڼا ورځ ته جوړه کړه خو بد او رښتیا او درو دا په دې قرآن دا نور مبینا دا قرآن دی. او دې قرآن په وجه باندې بتار صحیح نه یوازې مونږ روزه پکې نه دی نه ګوره دنیا د تمامو مسلو د دې موجوده زمانه د تمامو مسلو حل پکې دی او دا تعالی ورنا درکې چې دې کتاب سوي د رستو آیت کې دا یو لفظ دی فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به. واعتصموا معنا هم دا چې منګولې په ولګوي کله کې راونی شي. اصل کې د دې مطلب دی واعتصموا به چې الله او رسول پر تعلیمات باندې منګولې ولګي یعنی دا راټینګ کې نو ته په ځان راټینګ کې د دې واعتصموا کې دا مطلب دی. واعتصموا به معنا وعصموا انفسهم به ځان به رابچ کی. الله تعالی ته دې لپاره نه وایي زماده دې پیغمبر او زماده دې کتاب دا خبر راټینګ کا په دې کې الله تعالی څه فائدہ نه خپل غیر لپاره ته نه وایي وې دې کې ځان راټینګ چې ته په راټینګ شي کني پریوزه ښکتا کاندې دي جهنم ته پریوزه دنیا کې هم پکندو کې پریوزه خو یې پکې خټې دي چکړې دي نو دې خټو کې او دې چکړو کې او د کندو کې او د دینه د بچ کېدو لپاره طریقه دا ده چې د الله او د الله د رسول خبر راغی. واعتصموا به مطلب دا دی چې ځان په بچ کې ځان په راټینګ کې. نو صحیح ترجمه دا شوه یا فاما الذين امنوا بالله چې په الله او رسول په الله باندې ایمان لري واعتصموا به او د الله په ایمان باندې ځان د بچ کولو کوشش کوي چې د بچ کېدو لار مې بل نشته د بچ کېدو لار بل نشته سیوا د دین لکه ته په یو کم کې او څوک ته لاس درکې یا چې تاسو بوټي غراونی سي یا چې ترسه مسې غراونی سي اته چې کدا مې پرې خاو نو پرې وزم ښکته نو واعتصموا به په دې بزان راټینګې دا بنیادی خبره. سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقود دا عقد جمع عقد يو عقد عقد دا عقد غالبا دا معاقيد جمع او معقد هغه شي ته وی چې پای کې غوټي د څه لارګي چې پای کې دنه غوټي نو دا موږ په پښتو کې عقد وایو کنه دا عقد بهر الله زموږ جبه ده نو پښتو کې خدای نزاکتونه نشته چې کوم نزاکتونه په عربی ژبه کې عقود عقد تړلو ته ویل کی اهل حل عقد حل پردلو ته وي او عقد تړلو ته وي فلان کې سړی یا فلان کې قوم یا فلان کې خلق دا شدي چې تړل پرانستل کوي دا تړلو پرانستل والدي نو حل عقد معنا دا با اختیار خلق با اختیار خلق چې تړلو اختیار هم ورسره یو د پرانستو اختیار هم ورسره. دلته د عقد نه مراد څه دي؟ نو عقد خو عام طور باندې د عهد په معنا باندې راځي او د عقد بیع په معنا باندې راځي. خرڅول او غشتل تم عقد وي عقد مشارکه او عقد مضاربه او عقد فاسد او عقد باطل او عقد صحیح او عقد غیر صحیح. هذا مطلب هغه د بيوع د خرڅول او د غشتل او عقود دي هم پکې شامل دي. او عقد نه مراد عهدم دی معاهده چا سره وعده کول وعده یک طرفي او معاهده اگریمنت د دواړو طرف نه. نو اوفو بالعقود معنا دا په تمام عقود او عهود باندې وفا وکړي
عقد کول یوازې کمال نه دی، عقد وفا کول کمال. خلکو ته وعده کول آسان کار ښکاري، خو وعدې پوره کول بیا پروا نه ساتي. وعدې پوره او اکثر په دې خوشحالېږي چې مړه ما سره وعده وکړه نو ما وعده وکړه نو بیا نه چې وعده نه سره وکړم وعده به بیا پوره کول غواړي. نو دې ته به ګورې چې وعده زه پوره کولی شم که نه شم پوره کولی. نو اوفو بالعقود د معاهدو او د یو بل سره چې کوم لوز قول و قرار چې ورته په دې اردو کې وایي. یاره جی قول و قرار لوز جبه مې کړې ده، جی جبه پښتو کې ورته مونږ دا وایو یاره جبه مې کړې، جبه اوس ما سره یو ځل جبه کړې. نو دا جبه کول چې جبه وکړې نو بیا د هغې وفا کوه، چې قول و قرار وکړې نو په هغې باندې بیا پابندي کوه. نو دې کې د دې وړو عقودو نه واله تر د اخره پورې دا ټول پکې شامل دي. یو شی دې بچا خرڅ کړو نو بس هغه شی د هغه شو، اوس دې بیا واپس هلې. نو که د هغه خوښه یې خو واپس یې واله، که د هغه خوښه نه یې نو څنګه دې واپس هلې. ما په تا باندې ډاټسن خرڅ کړ، تا ما ته وایي چې لکه دا په 10 لکه روپۍ دی او 15 لکه روپۍ به اوس درکړم او 15 به بیا درکړم. چې بیا رانه کړې نو بیا به زه لګیا یم او دا ډاټسن ته ځم، یاره زه خو دا ډاټسن پېژنم، ما خو پیسې په دې یاره په ډاټسن دې پیسې نه دي، په سړي دې پیسې دي. ته سړی او د ډاټسن په منځ کې فرق وکړه. پیسې ستا په چا دي؟ په ډاټسن نه دي، په موټر او په ګاډي نه دي. پیسې ستا په چا دي؟ په سړي دي. ډاټسن خو دې تا یو ځل هغه سره معاهده وکړه یا موټر چې تا د هغه سره ما درخط کړه به دا او د هغه شو، په دې کې ستا حق پاتې نه شو. دا سود چې حرام دی نو د دې کې خلک په ځان نه پوهېږي. په 10 لکه روپۍ پې ورخرڅ کړو او 15 لکه روپۍ ورکړه، 15 لکه روپۍ نسیا شو. نو چې نسیا 15 لکه روپۍ شوې نو دی وایي چې یاره د دې خو دومره کارونه وشو، اوس خو ما له په دې 15 لکه روپۍ خو ما ډېر شی ګټلی، نو ما له به 6 لکه راکړې او دا ډاټسن اوس په 11 لکه شو. نو ډاټسن په 11 لکه څنګه شو؟ خو ستا نه دی، ستا چې کله و په 10 لکه خرڅ شو، اوس خو د هغه په اختیار کې دی، نو ته څنګه خرڅوې؟ تاسو په دې خبره پوهېږئ چې کوم شی ته یو ځل په سړي خرڅ کړو نو دا بیا د هغه دی، نو ستا حق په هغه شي کې نه دی، بیا ستا حق په هغه سړي دی. سړي ته وایه زما او په سړي چې د کوم دین دی هغې ته دین وایي. په دې اردو ژبه کې او په دې پښتو کې خو مونږ قرض پېژنو که نه، قرض. او په دې عربۍ ژبه کې یو دین دی او یو قرض دی. قرض دې ته وایي چا له نقد څه شی ورکړي، څه پیسې، هغې ته قرض حسن وایي عام طور. په هغې کې اجل او نیټه نه او دین دې ته وایي چې په لین دین په خرڅولو او اخیستلو کې ستا په چا څه شی ور واوړي نو هغې ته دین وایي. په دې معاشیاتو په دې اصطلاح کې هغې ته ته لایبلیټي ویلی شي، لایبلیټي. نو دا واجب فی الذمه ده، دې ته واجب فی الذمه وایي. ذمه دین ذمه ده، په ذمه باندې شی لازم شو، دا په هغه سړي لازم شوی دی، په هغه شي کې نه دی چې کوم شی پې تا خرڅ کړه. اوفو بالعقود، یو ځل بیه وکړې، یو ځل خرڅونه، بیه دې وکړه، اجاره دې وکړه. اجاره زید ولګېدو عمر ته یې وایي چې لکه زه به ستا نوکر یم، 8 ګنټې ډیوټي به کوم. نو بیا 8 ګنټې ډیوټي پوره کوه که چې تا د 8 ګنټې ډیوټۍ په نتیجه کې تنخواه اخلې نو بیا 8 ګنټې ډیوټي پوره کوه. دا چل ول مه کوه چې 6 ګنټې ډیوټي کې او یا هسې وخت پاس کې نور په لوټه تېره کې چل ول کې هسې وخت پاس کې. زمونږ په دې بعضې ملګرو کې بعضې داسې چې هغه په سکولونو کې استادان دي نو هغه د دین په حواله باندې ورته ښه پوره موقع میلاوه چې خلک د دین په خبره باندې پوه کړي. دی به ټوله ورځ لګیایي ګپ به لګوي د یو بل سره انکریمنټ یې کته او بره او دا لرې شو، دا ډېر شو، دا اوچت شو، دا کته شو، دا میلاو شو، تنخواه میلاو نه شو. خدای دې تا پوه کړي، ته دې لپاره برتي شوې، ته وړو ته سبق ووایه که نه ته سبق نه وایي. او کله به له وایي زما له څه راکوي سړي په دې خو وایي زما دا خو زه دیاړم نه، نو چې نه درکړي نو ته پرېږده که نه، دا تا خو معاهده کړې نو دا بیا پرېږده که نه. یا دا هړتال والا به هړتال وکړي، یاره جي زمونږ تنخواه کمه ده هړتال کوي. نو ما یو ځل ورته وایي چې ستاسو تنخواه چې کمه ده، نو نه د ورځې ستا څومره تنخواه جوړېده؟ مثلا 1000 روپۍ جوړېده. نو ما تا د 1000 روپو کار وکړو، ته داسې مهرباني وکړه که ته هړتال کې نو ستا چې 8 ګنټې ډیوټي ده نو هغه 1000 روپۍ چې تا ته ټیک ښکاري خو تا ته 10000 روپۍ چې مثلا تاله یا خو ټیک دي که نه، خو ته وایې چې ما 15000 روپۍ نورې کېږي نو د هغه 10000 روپۍ چې د ورځې کومه ډیوټي راځي هغه خو وکړه که نه. نو تا خو ټوله ورځ لګیا دی په صدقه ته یو بره یو چغې وې، نو تا خو یوه پیسې ډیوټي مو نه کړه، نو بیا پرېږده دا نوکري.
نو اوفو بالعقود په دې معاهدو باندې کوه خیر ساته دا څه کې دا پر روړې آرامه کته وې چې زمانه زیاتې ما سره کړې نو دا زیاتې په باره کې خبره اله کوي چې خپل ډیوټي پوره کړي دا ولې استادان لا ته استادان ډېر ناشتي به په مونږ راکې خو او تا چې څه کوي چې کې دې شي بل څه د بیا ونه وای ها او کنه څو مې ته وای شاګرد دې ته ویل شي نو بهرحال دا یاد ساته دا خبره زین کې کوه دا تاسو ته خیر خبره کوم تاسو ملامت کول مطلب نه دی ستاسو خیر مطلب دی چې دا د قوم بچی ستا بچی دي نو چې ستا بچی دی هغه ته بهر ګرځې بټورې په ترخ کې نیولې کله یو دفتر نه وځي او بل ته نه وځي او هلته واړه داسې ناست نو ته دې نه برتي کړی نو هغه کار کوه دا چې دی بیا په زیاتي وخت کې وکړه بیا په زیات د چوټۍ په ورځ باندې اوچتېږه ور خلاصېږه په دې روډ باندې چا به نه کړی نو ته د کار په ورځ ولې احتجاج کوې د دې کار خو ته تنخوا ته خو بیا دا هغه د ام ام ای د وخت هغه ممبران دي ام ام ای په وخت کې ممبران به ورته به کېناستو ډبل دروازه دغه به یې ډبول هغه ډسکونه به یې ډبول نو ما پکې څو زموږ دوستان ملګري خو پکې وو ما به یې اشاره کړم ما ورته ویل لکه تنخوا ته خو دې دستخط کړی وی یا نو ما ته د قوم د ډبول نه رالېږلې چې دروازه دغه په مخه ډسکونه ډبې شو د قوم د فائدې کار خو وکړي چې تنخوا لري نو د قوم د فائدې کار وکړي نو کار باندې کوي او ډبول بکې او د بل بکار نه کوي او بس ها یو دفتر او بل دفتر دفترونه وته معلوم دي خپل شاګرد ته تاسو ګر دا قابل دی کنه نه 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 خبر پکار ته خپل شاګردان معلومي چې دا پوي دی او دا نه پوي اوفو بالعقود ناس معاهدې دي قومونه د قومونو سره معاهدې کوي خلک د خلکو سره معاهدې کوي دا معاهدې او دې معاهدو کې بیا دا خبره ذهن کې کېنه وه چې د ټولو نه لویه معاهده هغه ده چې د انسان د پیدایش نه مخکې الله تعالی سره دې کړې ده هغه د ازل معاهده چې ده د ازل عهد الست چې ورته وایي عهد الست الله تعالی د انسانانو د دې پیدا کېدو نه مخکې یو بل ځل دا ټول انسانان پیدا کړي دا موږ او تاسو ټول پیدا کړو او دا خپل مخې ته ودرو او دی له پوها شعور عقل فکر دا ټوله پوهه ولا ورکړه بالکل داسې چې دا وسم چې څنګه پوهیږي د دې نه ښه پوهېدی په هغه وخت کې داسې د هر څه کتل چې خوا کې د شمپو هغه د پیژندل چې څنګه حالات په هغه وخت کې هغه ټول درته پته وه چې داسې حالات دي او الله تعالی د ټولو انسانانو ته وی چې الستو بربکم دا وایه چې زم رب یم که نیم نو قالو بلا ټولو په شریکه وي چې خامخا زمونږ رب ته یې نو دې معنا دا ده چې اول ځل انسان خپل ځان په الله تعالی خرڅ کړی دی نو دا باقي معاهدې چې ته د چا سره کې نو دا که ته د الله تعالی د مرضۍ نه بغیر کې نو دې معنا دا ده چې ته غدار یې ته یو شی دوه ځله خرڅوې دوه ځله یو شی خرڅ یو ځل به ما خرڅ بل ځل به بل چا خرڅوې نو دا غداري ده نو تا یو ځل الله تعالی باندې ځان خرڅ کړی دی دا ځکه وایم چې دا یورپیان یو لفظ وی هغه ته وی سوشل کنټریکټ معاهده عمرانی هغه وی چې دا اصل کې بنیاد د دې حقوق چې ده هغه په دې معاهده باندې ده نو وایي چې د معاهده باندې د بنیاد د حقوق شي خو اولنې حق د بنده سره متعلق نه دی اولنې حق د بنده د رب سره متعلق دی اولنې حق په انسان باندې د الله تعالی اوس به ته وایې چې یاره جي ما ته خو نه دا پته ما ښه ده چې تا ته پته وایي خو بیا خو امتحان نه و که نه چې تا ته یاد وې هغه حالت نو بیا به تا غلطي کړې وې دا خو الله تعالی تا نه هغه خبره ځکه هېره کړه چې تا ته پیغمبر در یاد کړي او الله پاک یې درته در یاد کړي نو چې ته په الله تعالی اعتماد کوې که نه کوې اوس عدالت کې خبره دا نه ده ما د مثال په طور باندې چې د په 20 کاله عمر کې عمر مثال په تور نه ما چاته کنځل کړی او اوس هغه سړی راپاسي او په عدالت کې او ما نه يردي ما چاته کنځل کړی دی اوس ماته زه یادو ما ته نه بیا دي ما نه دي کړی خو یو سړی راغی په عدالت کې په ما باندې دعوا وکړه چې د ما ته کنځل او ما خو نه دي کړی ما ته انکار نو یو غوا بل غوا بدوا درې سلور 15 غواهان را باندې وکړل چې دی وي په غواهان باندې زه الزام نشم لګولې د شوته نشم ویلې دا دروغ جن دي نو عدالت به زما خلاف فیصله کوي که نه به کوي که زما د انکار په بنیاد د فیصله کوي او ته انکار کوه کنه دا ګواهان چې در باندې نو به د ګواهانو په بنیاد فیصله کوي
نو داسې که د ما ستا په زمانه کې وسوک انکار کوي چې ما ته خو پته نه وه زه خو نه یم خبر چې ما معاهده کړې ده د الله تعالی سره نو الله تعالی در باندې ګواه دی الله تعالی په هغه وخت کې ویلي شهیدنا مې زه در باندې ګواه یم نو د الله تعالی ګواهي پوره ده او بیا د الله تعالی دا ټول کتابونه در باندې ګواه دي د الله تعالی دا ټول پیغمبران در باندې ګواه دي نو چې دا هر څه در باندې ګواه دي نو ته څنګه بیا وایې چې ما نه ده کړې پته ولګوي چې عدالت خلاف د عدالت فیصله بیا ستا خلاف که تا ته یاد یو که تا ته یاد نه ته دا نشې ویلی چې ما ته ستاسو د ګواهۍ باوجود ما ته یاد نه شو که تا ته یاد نه هم دي بیا هم ستا خلاف فیصله کوي ځکه چې ګواهان در باندې مقرر شو نو په موږ باندې دا ټول کائنات ګواه دي دا پیغمبران را باندې ګواه دي دا کتابونه د الله تعالی را باندې ګواه دي په خپله الله تعالی را باندې ګواه دی چې تا دا وعده کړې ده چې دا وعده دې کړې ده نو دې نه انکار نشي کولی نو اوفو بالعقود مومن په معاهدو باندې وفا کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لوی صفت په صفتونو کې دامو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو نه ډېر زیات وفادار په وفا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال په دنیا کې ونه نو دا مطلب شو اوفو بالعقود دویمه خبره احلت لكم بهیمة الانعام انعام او بهیمة الانعام بهیمه مطلب جمع راضی بهم یعنی گونگیان چاړاګان بے زبان د سارو ته مو سواری باندې سو دا ورګي کنه مقلو دا بے زبان ده کنه یعنی باندې خپل فریاد نشي کوله ګیله نشي کوله نو دا بے زبان انعام چې دي د نعم جمع ده نعم مطلب ده هغه ساروی چې عربو به هغه فړل او په عربو کې داغه د خوراک رواج او غیب ورته انعام وي نو د دې بهیمه الانعام مطلب دا شو چې دا اضافت خود عام خاص ته ده خدا په حقیقت کې اضافت د مشبه ده مشبه به ته د ادنا شبه د ملابست د وجنه نو احلت لكم بهیمه الانعام حلال دي ستاسو د پاره هغه زناور چې د سارو د قبیلې نه دي د ساده معنا هغه زناور چې د سارو د جنس نه د سارو د قبیلې نه دي ساروونه مراد څه دي نو سورته انعام د دې سورته مائده نه مخکې نازل شوې ده مکه معظمه کې دا مدینی سورته هغه کې سورته انعام کې پورا دا غي پورا تفصيلات انعام او دا غي مطلب دا دی چې د خوراک سره متعلق شزونه دا کې په دې تفصیل کوم نو بیا دا وخت په دې ځای کېږي خو نه خو تیریږي خرج کېږي دا راځي د خوراک باندې ګوره د خوراک د لپاره دومره لوی صورت نه سورته الانعام نو د خوراک څه اهمیت د خوراک دونه لوی اهمیت دی چې خوراک د انسان پر رویه دغه په عقیده دغه په خوی بوی دغه په فکر دغه په سوچ په دې ټولو څیزونو باندې اثر پرې باسي خوراک دا نن سبا د خلک لګیاري هغه اصلي خوراکونه پرې خو دا او دا فضولیات دا په دې بازار کې دا کوم خوراکونه تیاریږي دا فاست فود چې ورته تللی د دې خوراکونو اثرات معاشي اثرات یو طرف ته چې خرچه څومره زیاته ده جسمانی اثرات یو طرف ته چې د هغې په وجه باندې د خلکو صحتونه تباه برباد شو صحتونه غاښونه د خلکو تباه برباد کړل معدې د خلکو تباه برباد کړې دا ماشومان په کورونو کې ډوډۍ نه خوري دا په دوکانونو کې چې د اعلی بلا دا فضولیات خوري نو ډوډۍ په نو رنګونو ته ګورې هسې پړېجن هسې په ځان پسې خپې راکاږي دا ماشومان داسې ماشومان په دې وخت کې چې د صحت داسې دی چې دی په ځان پسې خپې راکاږي نو دا بلا بیا وروسته څه کوي نو معاشي اثر بل اثرات دا بل ته چې ته بل چا باندې ته انحصار کوي اوس خپل پټي کې چې سدي د هغې د خوراک عادت نه او هغه بهر چې د هغه ځای نه کوم څه شی راځي تیار د کارخانو نه نو په دې انحصار کوي نو بل ورځ در باندې هغه را بندې کړي نو بیا به د لوږې نه مړ نه بیا به څه کوي چې ته د کور ډوډۍ نه خورې او کیکونه خورې او کیکونه بیا بل ورځ نه نو بیا به پروت یې د دې وجې نه زموږ د زمیندارۍ نظام او د زراعت نظام هم تباه برباد شو اول خو د تخم نه درکوي او چې هغه تخم اوس درکوي هغه تخم هغه بانج تخم دی پای کې دننه بیا د دوباره فرټیلایزیشن د دوباره د نسل د بړاولو بیا پای کې څه نو مطلب یې دا دی چې که دا اخلي حواله که نالې نو ځمکې به دې شړي دا د خوراک نه معامله ډېره زیاته عامه ده
دې نه دي خبر چې دا پرې ساروي چې بسم الله ویل ده کنه دا ویل پی او دا چې موږ خورو دا چې کوم دا بازاري چرګان موږ خورو دا چکن چې وته وي ما یو ځل په سټوډنټانو ته خپل شاګردانو ته وی ما هلکه دا چکن خو د انګریزي ټکی د دې نه خبر چې په پښتو کې به تاسو څه وایي هم هو ته چرګ وایي خو ما چرګ ته خو به چې موږ اول انګریزي زده کول نو د چرګ ته به هند وي او د دغه ته به سوي بانګي ته به سوي کاک به وته وي نو ما دا چکن خو نه هند دی او نه کاک دی د مدار دا خو نه نر دی او نه خل داسې شي نو ځکه خو د خلکو هم دا شي نه جوړ هغه اصلي بانګي چې تعالی کې دا ټول کور په سر راوال پړه پړه چې تیږه ور اخلاصي دا په اړه اسانه باندې پریوزي نه او دا وجه ورکړم به دا غریب پینګم نه کوي کته پروت یې په ګوتو کې ته ساتل نو تم دا نو مطلب دا دی چې دا یوازې نه ما چې پلسمن شی دی دا ویم د دغه خوراک هم ځه د دې کې د لیونتوب اثرات هم دي ګوره په دې ځان پوي کې په دې هندستان کې دنه یو جګړه روانه هغه جګړه دا چې ویجیټیرین کانفرنس الته یو تنظیم دی هغه ویل لکه دا سبزی خوري او دا غوښه مخه مخه نو غیر دغه خلاف ډېر لوی خبرې کوي د کیسه ده په هر حال نو هغه په دې پولټری فارم چې دا کم د چرګانو دا مصنوعي چرګانو دا چې او وایي چې د دې چرګانو کې دنه چې د لکم خوراک ورکوي او دا چې مسلسل دا یخ ساتي دته دا بلبونه ولې لګولې دي نو ته چې مسلسل ته یو سړی لس ورځې وي خو ساته نه به پاگل شي لیونی نه شي او دا مسلسل چې یخ نه ساتي خو دا خو او دله چې کوم ګرم خوراکونه ورکوي دا چې مسلسل خوري او بیا ازموي او بیا اوبه پسې څښي نو دا په دې وډه راپړسېږي راغټېږي کني په 40 ورځو کې هغه بل خو مردارې بڼې نه یې اچولي دا د دې نه علاوه درته دا وایم چې تاسو د دننه پس ګورئ هغه چې کوم سړي نه تاسو دا کورنۍ دا بازاري چرګلې د هغه د شونډو ته ګورئ چې هغه چې بسم الله الله اکبر پې وایي که نه وایي دننه پس ورته دا تماشه کوئ او یا دا چې په سونو دا پرې خادو کې او پرې پدې کې ته دا سونه چرګان تر راوړې تر د معلوماتو کې چې هغه د الله نوم لري دا د خوراک دا شی دا سم معمولی شی نه ډېره هم هغه خبره ده غټه خبره دا چې کوم رنگونه دلته راځي زموږ پرې مصالحو کې چې کوم رنگونه خلک چې دا رسنه جوړیږي تاسو خبره حیران بشئ ورته په ځینو رنگونه کې دا کاکروچ نه دي دا کاکروچ ته په پښتو کې څه وایي دا پښتو کې دا شی نه دی څه سورسادره زما سورسادره اشي نه پرې دا کې چیرې دا ساتي د دې فارمونه دي دا ساتي او دا باقاعده بیا څه کوي دا دران د پاره پکې او که تاسو خامخا نه کلارې نو زبر ته دام وایم چې په یورپ کې باغ ځایونو کې اوس خلکو ساينسدانانو په دې باندې وایي چې دا د یو کال نه کم ماشوم چې کمی او د فضله نه دي د ډګې متیازي وایي د دې کې هم څه مزه شته دې کې هم څه وټامین دي په دې کې کوم قسم وټامین خوري او وټامین سي دي وایي دې کې وټامین دي وایي دا خوري خو مطلب د خوراک نه دی چې څه شی ملاویږي هغه خوراک نو چې دا بوتلو کې په ډبو کې بند کې ودلې راولېږي نو بیا مهرباني به وکړي د خوراک دا شی ډېر هم دی ګورئ نو ځکه مې سورت انعام او دلته هم قرآن مجید د دې تذکره کوي خوراکونه ډېر هم شی دی د خوراک اثر د انسان په دا نو بهیمة الانعام هغه زناور چې هغه د څاروو د قبیلې نه دي او د څاروو د قبیلې نه د زناورو مطلب څه دی څاروو د قبیلې نه څه مطلب څاروي کې څه خصوصیات دي نو یو خصوصیت خو په څاروي کې دا دی چې د پنجې او داړې نشته نو مطلب دا دی چې د څاروو د قسم نه وي نو هغه تا دپاره جایز دی خیر دی که نوم یې په قرآن او په حدیث کې نه راغلی نو د څاروو د قسم نه نو یو شی به پکې څه ګورئ یو شی به پکې دا ګورئ چې پنجې نه او څه نه داړې نه داړې څه مطلب دی چې په دې مخامخ غاښونو باندې څه شی راشوکوي لکه بل څاروی پې ماتوي بل څه شی پې راماتوي او پنجې دې ته وایي چې هغه په پنجو باندې څه شی راشوکوي نو ګوره غوا دا کار نه کوي بیزه دا کار نه کوي اوښ دا کار نه کوي ګډه دا کار نه کوي هغه څه کوي هغه په پنجو او په دالو باندې څه شی نه راماتوي نو اولنۍ خبره خو په الانعام
کې دا ده چې د هغه نه پنجې او نه داړي. دویمه خبره په دې کې دا ده چې هغه نباتاتي غذا خوري، یعنی ګیا خوري. څه شی خوري؟ ګیا خوري، غوښې نه خوري، نباتاتي غذا خوري. کومه ځمکه چې کومه ګیا کوم شی غذا چې د ځمکې نه رازرغونېږي نه هغه ډوډۍ خوري، خو ډوډۍ هم نباتاتي غذا ده. دانې هم خوري، چرګې دانې خوري نه، نباتاتي غذا. چې نباتاتي غذا خوري نو دا انعام. چرګه خو خیر په انعامو کې نه ده، نه داسې مثال پکې. دوه خبرې شو. درېمه خبره دا ده چې د هغې څه نسبت د انعام العرب سره د عربو چې دا کوم څاروي دي د هغې سره څه مناسبت دي. مثلا بچي راوړي، پی کوي، پوه شئ په خبره. په خوراک کې د هغې په شانتي لکه میخه. دا میخه به خدای خبر بنیادي طور د کوم ځای پیداوار خو دا د اوبو پیداوار غوندې ښکاري، د اوبو غوندې پیداوار ښکاري. بعضې حضراتو ته دا اشتباه پرېوتې ده چې یاره دا میخه دا به حلالۍ که حرامه به وي نو وایي حلاله ده. علماو لیکلي دي، علماو لیکلي. البحر الرایق د دې کنز الدقایق شرحه ده، ساده مې درته ذکر ویلي، دا د عالم کره پرته ده. هغه د قاضي خان په حواله باندې دا لیکلي دي او یو مسلې اختلاف. اصل کې بحر والا دا وایي چې دا د غواو چې کوم نصاب دی 10، د غوا چې 10 شي نو بیا په اله یو د 2 کالو شخې په لازم دی په کال کې که نه. څه شی دی؟ طبیعه دی. نو دا غوا اوس چې د یو سړي کره 20 غواګانې دي او 10 ورسره میخې دي، نو آیا دی به زکات ورکوي که نه به کوي؟ نو قاضي خان او بهر او دا ټول علما فقها لیکلي چې ورکوي به. ولې؟ وایي ځکه چې دا میخه چې ده نو دا د غوا د قبیلې نه ده. دا میخه د چا د قبیلې نه ده؟ دا د غوا د قبیلې نه ده. نو بیا په دې باندې بیا قاضي خان یو فقهي مسله م ویلې ده او زه به تاسو نه تپوس وکړم. وایي که سړي قسم وخوړ چې زه به د غوا غوښه نه خورم، نو که د میخې غوښه یې وخوړه نو قسم پې لازم شو، حانث شو. خو که داسې وي چې زه به د میخې غوښه نه خورم او د غوا غوښه یې وخوړه نو بیا حانث نه دی. دا ولې؟ زه سوچ پې مه کوئ. اصل خبره دا ده، امتحان نه علم ده، خاصې را بیداروم. هغه وایي چې دا غوا چې کومه ده که نه دا د دې هغه فیملی سربراه دا، یعنی دا خاندان سربراه د غوا او د میخه چې یو خاندان کې که نه نو د دې خاندان سربراه څوک دی؟ میخه ده که غوا؟ وایي غوا. نو چې تا وایي چې زه به د غوا غوښه نه خورم نو دا میخه د دې غوا په خاندان کې ده. نو ځکه چې د غوا میخه غوښه وخوړه نو ته حانث شوې. خو که تا وایي زه به د میخې غوښه نه خورم نو غوا خو د میخې په خاندان کې نه ده که نه. نو دا د قاضي خان خبره ده، خو بحر والا پې رد کړی دی. هغه وایي نه، وایي د دې بنا په عرف باندې ده. په عرف کې غوا ته غوا وایي، میخې ته میخه وایي. که وایي د غوا غوښه به نه خورم نو د غوا به نه خوري، که وایي د میخې به نه خورم نو میخې به نه. نو تاسو د بحر والا ملګري شئ، زه هم د هغه ملګری یم. تاسو په خبره ورسېدئ ځکه دا عرف دی، عرف. نو دا د بهیمة الانعام درېیمه. څلورم مطلب یې دا دی، څلورم مطلب هغه دا دی چې هغه شخون وایي. هلکه تاسو کې چې کوم سړی شخون وایي هغه لاس اوچت کړي. ماشاءالله دا ګوره مخکې یو ځل ما ویلي وو نو پکې څه خلکو لاس اوچت کړي، اوس خلک هوښیار شوي. هېچا لاس اوچت کړي. مخکې یو ځل په ترجمه کې ما دا خبره خلکو نه تپوس وکړه، ما چې څو شخون وایي هغه لاس، ډېرو خلکو لاس اوچت کړي. شخون دې ته نه وایي چې زه ډوډۍ په خوله کې چقوم. شخون دې ته وایي چې دا څاروی دا ګیا یو ځل تېره کړي، یو ځل خوري 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 نو هغه بیا داسې چې کیني غرمو ته یا داسې ښه په قلار نو بیا لږه لږه راوباسي او هغه داسې ورو ورو ازمایي داسې. نو دا د هغه د معدې هغه حصه ده. قسم اردو کې دې ته جګالي وایي. پوهېږې په خبره باندې که نه؟ نو دا چې دا شخون وایي نو دا د دې څاروي د حلت نښه ده. اوس ګوره تاسو باید دا ټولې خبرې. خر چې دی خر، اگر چې خر خو په حدیث کې حرام، خو خر په بهیمة الانعام کې دی. څنګه چللی پکې؟ ذی مخلب نه دی، ذی مخلب نه دی. هغه دا دی چې تا په کله چیچي نو هغه خو خیر دی، کېدای شي چې بل شی دې وچیچي، بیزه به دې وچیچي چېرته. داسې هغه نباتاتي غذا هم ده او د دې نورو په شانې بچي م راوړي او بل څه م کوي، پی م ورکوي. خره خو پی ورکوي که نه؟
او بچی براوړي کنه او اخرنه خبره چې کومه پکې دا غسدا نو خرج فن نه وي خرج فن وي تاسو صبر تاسو نه دی نه وي شپن بچ تیرې امداسې تیرې لکه دمنیا نو پته ولګي چې دا په بهیمه الانعام کې شامل نه دي نو احلت لكم بهیمه الانعام حلال استاسو د پاره هغه زناور چې هغه د سارو د جنس نه او د سارو د قبیلې نه دي د سارو د قبیلې نه دي چې دا د خوینه پکې موجود دي لکه مثلا دا سو اوسه سره اوسه خو واده او نه میخه څه ده حلال ده حلال نه ده حلال ده یا دا غي په باندې نیلګای ورته وي چې دا ځنګلي غواګانی باغانی لره ژوندونو کې چې هغه داسي چې هغه عجيبه اونته کې غواګانی او عجيبه اونته کې میخه داسي په نو بس هغه ته ګوره چې هغه د رسول خوینه پای کې موجودي نو دا څه شو بیا دا بهیمه الانعام شو الا ما يطلع عليكم نو مطلب دا ده چې په دې کې بیا سو منخنقه ومترديه ونتيحه وما اكل السبع وما اهل به لغير الله نغب بیا نخره زي وقفه وكيف اخر دعوانا